او دوه علامات داسې دوه چې کله دا په انسان کې موجودي نو دې عباداتو ته زده نه کېږي. حج به بې فرض حج ته زده نه کېږي، نه ځي. مونځ وخت راشي نو په هغه مونځ وخت کې اوده شي ایسته، اذان چې واورېسته اوده شي، مونځ ته زده نه کېږي. زکات پې فرض دی، زکات وخت راشي نو دا نه ورکوي. دا ولې؟ دوه علامات داسې چې دا په چا کې موجود دي نو عبادت ته زده نه کېږي. یو علامت دا چې کله د انسان په دې خېټه کې آرام پراته وي، حرامه روټۍ، حرامې اوبه په دې خېټه کې حرام پراته وي، د دې انسان عبادت ته زده نه کېږي. دویم چې کله یو انسان د خپل نظر حفاظت نه کوي، نو چې کله د نظر حفاظت نه کوي بیا هم د انسان عبادتو ته زده نه کېږي. او یو اسانه فارموله ته ویم چې یو طرف ته که ته د نظر ګناه وکې، موبایل استعمال کې، ګانې وارې، فلمونه وغږې، بل یو غلط کار په موبایل کې یا موبایل بلکې نه استعمالوې، نظر غلط استعمالوې په بل شیونو باندې، نو 2 منټه 15 منټه نیمه ګنټه لذت پته میلاویږي. قسم دی بیا به تمام ورځ میاشتو به ته خفه یې، پریشر کې به یې، ډپریشن بیماري به ته لګي. او چې کله دغه ګناه ونه کړې نو قسم دی 15 منټه سخته به یې، لیکن تمام عمر، تمام میاشتې، کلونه به دا ته په خوشحالۍ کې تېرې. نو یو طرف ته 2 منټه لذت دی او بل طرف ته تمام عمر خوشحالي ده. موږ هغه 2 منټه لذت قبله و موبایل استعمالو ګناه کوو او خم په زړه کې راشي هلکه دا ګناه ده، بیا موږ ګناه نه پرېږدو، موږ مړه ورسه به توبه وباسو. دا د انسان د بربادۍ یو انتهایي علامت دی. وګوره چې کم سړی پټه ګناه